الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ستاسو په وړاندې یو اهمه وظیفه وړاندې کومه. تاریخ چې په اردو کې دي ته پیته ویل کېږي، د انسان د بدن یو اهم جز دی او د دې کار دا وي چې کله انسان خوراک وکړي نو دې کې یو قسم لا تیزاب چې هغې ته سلفیوریک ایسډ هم ویل کېږي، دا د انسان په دې معده باندې سساس کې وکړي چې د هغې په وجه باندې خوراک هضمیږي. دې طریقې کې که چېرته خرابي پیدا شي نو د انسان هضمه د هغې په وجه باندې انتهایی کمزوري شي، هضمه خراب شي او د انسان خوراک په صحیح طریقې سره او طبیعي طریقې سره نه هضمیږي او دغه بیماری د انسان په مختلفو اعضاو باندې اثر انداز کیږي. دی وجنه دا د انسان یو اهم جز دی او د دې د بیماریو علاج اهم او ضروری دی. نو که بدی کې د چا څه بیماری وي د هغې د حل کولو دپاره، د هغې د ختمولو دپاره د قرآن کریم د سوره طه آیت نمبر 5 الرحمن علی العرش استوا دا چې 11 ځله په اوبو باندې وي او دمې کې ان شاء الله تعالی دغه بیماری به